دا موږ سره محبوب جان ماشوم ناست دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ناظم صاحب، ستاسو ډېره زیاته مننه کوم. محبوب جان دا راته ووایه چې ته سویم کې سبق وایې؟ پنځم کلاس کې. پنځم کلاس کې؟ او یې د کوم ځای کې؟ ګوهاټي سیری نه دی ثوابی. او جی او ښه، نو تاسو موږ ته هغه دغه ووایئ هغه چې کوم ستاسو مشهور شوی په نیټ باندې که نه، نو هغه ووایئ او د هغې نه علاوه که بیا نور څه وي نو راته ووایئ. زه به دغه شانونه چې د قیامت ورځې د راتلو د انتظار نه مخکې د قیامت ورځې د راتلو د انتظار نه مخکې په ژوند ستومانه شم، اوس خوشحالي خوند نه راکوي. ځمکه مې نه مني، د ځمکې خلک مې خم نه مني، خپله ژړا سره بلد یم اوس نه ګوګنېږم، د بدو ورځو لږو تندو نه اوس نه یریږم. اوس د دې ښار په رنګینو کې مزه پاتې نه ده، اوس د دې ښار په سړکونو مې خپې خم نه سوځي، اوس د دې ښار د خلکو بدې ردې په ما خم نه لګي، د دې کنځلو سره ځان مې بلد کړی دی. اوس د دې ښار د خر موټر شیشه په شوق پاکوم چې چوک کې سره باتی شي، بله زه په منډه لاړ شم، په یو لحظه کې د موټر شیشه بیا پاکه کړمه او خان په نیمه نیم که خو شیشه کې لاس راوباسي، د لس نور ته نه په شوق والم خوشحاله شمه او بیا په منډه 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 باندې بل موټر ته ځان ورسوم. داسې یو ورځ نه یو ورځ هم په دغه چوک کې اشاره سره شوه، ما منډه کړله، یو تور موټر له مې شیشه پاکه کړه او سمدستي زه بیا ډریور له راغلم، د رستني سیټ شیشه ښکته کړه، یو ښکلی ماشوم د هغه لاس کې اسکریم ما ته ونیولو، مې اسکریم پسې موټر ته لاس ور ښکته کړلو، په یو لحظه کې ډریور پورته کړه شیشه د موټر، زما لاس وخوته و شیشه کې زه په چغو شومه، نه مې چا چغې اورېدې نه مې چا ویر اورېدو، زه یې په ځان پسې راښکم تر ډېرې لرې، چې موټر ودرېدو نو یو خپه مې چوره چوره وه، چې موټر ودرېدو نو یو خپه مې چوره چوره وه، خلکو راخلاص کړم سمدستي یې په فوتپات واچولم، د دې موټر نه یو مضبوط سړی راښکته شولو، ما ته په بد ورځو سر شه په کنځلو شولو، چې اسکریم پسې د ځان مړ کړو د خدای ظالمان. سترګې د اوږې دي د خدای که په خاورو موړ شي، په خیراتونو باندې موړ نه شو، سوالونو باندې موټر ته وخوته او زه یې راورسه پرېښوم، ولې چې زه محبوب ماشوم په فوتپاتونو لوی یم، زه په بستو بسترو نه زه په سوالونو لوی یم، ما د خانانو د موټر شیشې ښې پاکې کړې، زه په فوتپات باندې بېوسه ناورسه پروت یم، اوس خیرات غواړم کنډم یم تر اوسه پورې، اوس خیرات غواړم. او وایه خو داسې مخ لکه داسې راوجوړلی دی، داسې خبرې داسې او داسې لږ داسې وچوړلی. په دې خلکو کې چې اوس هم کمبختي ده، د ژوند خرې و لهجه پکې سختي ده، او اصل نسل په عادت هم پېژندی شي، ما ته نه ګوري چې وینه مې اصلي ده، اصل نسل په عادت هم پېژندی شي، ما ته نه ګوره چې وینه مې اصلي ده، چارپایا عقل نه زده که لقمان شم، بېوقوفو سره ځان خواړه چټي ده، چارپایا عقل نه زده که لقمان شم، بېوقوفو سره ځان خواړه چټي ده، د ادب د بخر منځ کې ژوند کومه، شاعر خو ستا په غاړه د لښتي ده، او ستا په ځمکه باندې غږ د خولې نه نه وځي، د محبوب د خولې خبره آسماني په تاسو کې څوک شته چې وي نوکر د باچا خان، په تاسو کې څوک شته چې وي نوکر د باچا خان، چې وي داسې یو کس لو ځیګر د باچا خان، ما له خو هم په کار دی یو رهبر د باچا خان، چې ساتي په تحریک باندې نظر د باچا خان، نه ما له خو هم په کار دی یو رهبر د باچا خان، چې ساتي په تحریک باندې نظر د باچا خان، او چې پیغلې پکې ذکر کوي اکثر د باچا خان، راټوله پښتونخوا کړه یو ګودر د باچا خان، چې پیغلې پکې ذکر کوي اکثر د باچا خان، راټوله پښتونخوا کړه یو ګودر د باچا خان، د دغه سیمې خپل هر یو ور د باچا خان، په کومه لار چې شوی دی ګذر د باچا خان، او د دغه سیمې خپل هر یو ور د باچا خان، خو زه محبوب فقیر یم په درد، د دغه سیمې خپل هر یو ور د باچا خان،
خو زه محبوب فقیر یم په در د باچا او زه دې مړ شم خو چې سترګې توروي مقصود به یې زه دې مړ شم خو چې سترګې توروي بعضې خلک په کتو خلک لنډوي او داسې ډېر شته دی چې امن خوروي داسې ډېر شته چې جنګونه جوړوي داسې ډېر شته دی چې امن خوروي داسې ډېر شته چې جنګونه جوړوي زما داغ دې د لمن اول پاک کړي بیا د خیر د خپل خلونه ورانوي زما داغ دې د لمن اول پاک کړي بیا د خیر د خپل خالونه ورانوي او یو نظم به ووایم چې ربا د نظم عنوان دی اولډ هاوس د بوډاګانو کور چې زه چې واپس راتلم په لاره مې دا سوچ کولو زه چې واپس راتلم په لاره مې دا سوچ کولو چې تربیت که مې کمې سو تا څه کړي وو تا خو خرامه روټۍ ما باندې خوړلې نه وه ستا د دیاړو ګټه و ستا د تکلیفونو ګټه خو هغه ورځ راته خو م یاده ده چې تا نه بغیر زه به د مور په منیکولو خو م په وره کې ناست وم چې ته دیاړی نه واپس راشي ما دوکان ته بوځې چې ته بسکټ راکړې او زه نه پاپړ غواړم زه ستا په بار بار منیکولو منې کېږم نه زه چې الټه پلټه سپلی په خپو کې واچوم ته یې راته سمې کې او زه یې واپس بیا خطا کړم بیا په ټیغ ټیغ د ونې سر کې د کارغه په نامه چې بابا جانه د دې تورې مرغۍ څه نامه ده ته مې راجوخ کې چې بچې دا بچې کارغه دی که نه زه داسې سر ځله تپوسونه بیا وکړم ته ستړی کېږې نه او ماله جوابونه راکې لاسونه ځمکه باندې کېږدې ما په شا کړې ځان ته ته ځان نه اس جوړ کړې او ما ځان ته سلطان وګرځې یا چې دیاړۍ نه واپس راشي نو بیا چغې ووې چې محبوب جانه بچې زر راشه سیزونه واخله ته چې خرڅه راوړې او زه دنه خرڅه واخلمه زه ستا په مخ باندې جنت خواږه ووینم چې به د سکول ته به شا بوتلم نو وبه دې ویل چې د سړک نه به زما نه بغیر نه راوړې که بچې مړ شول نو زه به در سره مړ شمه اوس چې ته وټوخېږه ښځه راته غوږ چې دا بوډا لرې که د سره په هغه مخ ته یو زمونږ بچي د ده ټوخي سره د خوب نه پاسي تمامه شپه په کټ کې نیغ ناست وي او چغې وښي کله یې خپې خوږېږي کله یې په سر درد وي مونږ ترې پوزله راغلي و دې ورکه چېرته د بوډاګانو کور کې جمع که چې بیا راشي زه چې واپس راتلم په لاره مې دا سوچ کولو چې محبوب جانه خپل بابا دې چا ته پرېښودلو چې محبوب جانه هغه اس چېرته پرېښودلو هغه چې تا به بسکټ نه غوښته او پاپړ غوښتلو هغه چې تا ته په وړه ژبه خبرې خولې هغه چې تا ته به یې ویل چې دا کارغه دی که نه محبوبه هغه پلار د اوس د بوډاګانو کور کې د کارغه ټیغ ټیغ ته یوازې ځان له پرېښودلو د کارغه نور نوې څه شعرونه دي چې ستا د حسن خو مثال نه پیدا کېږي ستا د حسن خو مثال نه پیدا کېږي تا به هېر کړم نه سوال نه پیدا کېږي او بزرګان چې د دین څو پورې ژوندي وي په دې ځمکه به د جال نه پیدا کېږي بزرګان چې د دین څو پورې ژوندي وي په دې ځمکه به د جال نه پیدا کېږي او دا مولا نه په مذهب پسې بد وایي زما به تا سره جنجال نه پیدا کېږي دا مولانا په مذهب پسې بد وایي زما به تا سره جنجال نه پیدا کېږي زه پیدا شومه که نه پروا مې نشته دا ستا د لاس رومال نه پیدا کېږي نور به څه شعرونه ووایم چې جانانه که راځې نو ته راځه د شر نه مخکې جانانه که راځې نو ته راځه د شر نه مخکې رڼا به درله راوړم د روڼ سخر نه مخکې او د دغه د کائنات د ابتدا تاریخ به څه وي هېڅ څه نه و پیدا اشنا دا ستا به شر نه مخکې د دغه د کائنات د ابتدا تاریخ به څه وي هېڅ څه نه و پیدا اشنا دا ستا به شر نه مخکې په دې پسې جنت ته خو جنت پسې به څه وي ملا څه راته ووایه د دې سفر نه مخکې په دې پسې جنت ته خو جنت پسې به څه وي ملا څه راته ووایه د دې سفر نه مخکې یو ټال او بله ویره راته یاد دي محبوب جانه محبوبه ماشومتوب نشته د دې منظر نه مخکې او یو نظم به ووایم ترنم کې دې نشي ویلی چې ربا
یو سوال کوم منی او کنا ربا یو سوال کوم منی او کنا کبه رسو قبلوي او کنا زه کوم ژوندون باندې ډېر حق لرم په دې وړه ماشومه سټه باندې لکه د نورو ماشومانو په شان زما کوم شته سارمانونه په زړه ځکه لرم څو سوالونه په زړه چې دی ما سره مني او که نه که بیا وروسته قبلوي او که نه دې سپي صاحب چې یو څو ګیلې به درته نور وکړم اولاد زما خو ارمانونه څه دي زما ګیله ده زما لویه ربه چې زه ماشومه مو د مور په غېږ کې زه د 2 میاشتو وړوکې کاکې تا رانه پلار واغرسه ولې خدایه زه به د چا نه اوس ممونه غواړم ځکه د لوبو څو څیزونه غواړم زه د ژړا پیدا کړی ما زه د غوغاله پیدا کړی ما زما ښایسته جامې خوښېږي نه سو دا ارمانونه مې رجېږي نه سو تاسو ویل پلار راته یادېږي نه سو زما ګیلې ته غور کوي او که نه که بیا یې وروسته قبلوي او که نه زه هغه بله ورځ د خان کوڅه کې کاسه په لاس سړی ډوډۍ ته ولاړ د ښار یو سپین یو بورجۍ ته ولاړ چې ور مې وټکو نو لویه ربه په دغه وخت کې د ښار سپي راووتل زه یې سم سخت د خپې نه ونیولم ما ترنه منډه که راپرېوتمه یو ناڅاپي ور سپي د خپې ونیوم په دغه وخت کې بیا 2 کسانو زما یې خپه خلاص کې د سپي د خولې نه زه بیا په ګوډه ګوډه کور ته راغلم چې کور ته راغلم په چغو شومه چې بېبې زر راشي د سپي وخوړه مور ته مې ویل چې ته راځئ او که نه که بیا یې وروسته قبلوي او که نه یو څو ګیلې به درته نور وکړم زه چې د سکول واړه ښایسته ووینم لاس کې بیګ و یا بسته ووینم چې چولې ویښې سپینې جامې او بیا ښه بوټان او ښه ډوډۍ کې راشي زه ورته وسوځم لمبه لمبه شم ځکه بیا تا ته ټول ګیله ګیله شم په دغه وخت کې ته راځئ او که نه بیا چې د ادم په غلطۍ زه سوځم او د خوا بچې د زه پیدا کړم بیا د غنمو په تور مار سوځوي چې تا ته نه کوم ګیله چاته وکړم زه بیا دا ویښ دغه دنیا ته وکړم د قاتلانو ظالمانو دنیا د سودخورو د خانانو دنیا د زناورو حیوانانو دنیا محبوب د نور خم سوځوي او که نه که بیا یې وروسته قبلوي دا یو کس پکې فرمایش کړی والد هغه ووایه والد شاعري که څه ووایي والد صاحب یاد کړه که څه کمنټ پکې کړی وی هغه زه څه ووایم نو نور څه ووایم چې د ځان نه دي سړي راته جوړ کړی څو کسانو د ځان نه دي سړي راته جوړ کړی څو کسانو په مخه خر سټوري کوي خو وینه د اوښانو بچې د بارودو په لوګو باندې مړه شوي خالي جالې په خولو کې ګرځول شوما بچې د بارودو په لوګو باندې مړه شوي ډسپي صاحب خره صحیح لګیا دی مینځر صاحب صحیح دی په مالت کې یو څلور یتیمانان دي نهره شپه چې سل به تېره کړې وي خوارانو اکثر په کامیت کې د اغیارو مخبرې کړي موږ ولې اورېدلي په داسې په کامیت کې د اغیارو مخبرې کړي موږ ولې اورېدلي په داسې دوستانو چا به ترې تپوس وکړو محبوب اوس په څه حال دی ویل نور ډېر ښه سړی دی خو ډېر تنګ دی یارانو په تا پسې راغلیم د لرې نه بزرګي خبره به شروع کړم د سندرې نه بزرګي او خوب تا د څوکیدار کړي زما په جنت باندې چې زه درته کسی نه شم د لرې نه بزرګي خوب تا دې څوکیدار کړي زما په جنت باندې چې زه درته کتی نه شم د لرې نه بزرګي ته ګورې به پیریان به هم زما سره روان وي که ما لاسنیوی وکړم شکرې نه بزرګي ته ګورې به پیریان به هم زما سره روان وي که ما لاسنیوی وکړو ګلشکرې نه بزرګي نغمې به د محبوب وي د مارغانو په اواز کې د زاړې نه شروع کړم که کړکړې نه بزرګي قسمت تاسو شو نه قسمت داسې رانیولی یم بدبخته لکه څوک چې باچا وغورځوي له تخته او موږ ته سمې سمې وایه سمې اورو موږ ته بدې بدې مه وایه نیکبخته موږ ته سمې سمې وایه سمې اورو موږ ته بدې بدې مه وایه نیکبخته
چې په سکول کې به خطا شم په سبق کې نو استاد به راته ونیوله لخته چې په سکول کې به خطا شم په سبق کې نو استاد به راته ونیوله لخته مور مې خپلې جامې خرڅ کړې ډوډۍ له خو په مې چرې تېره نه کړه سخته مور مې خپلې جامې خرڅ کړې ډوډۍ له خو په مې چرې تېره نه کړه سخته او موږ په تیږه باندې سر کېدو وده شو دا له خوبه کله درشي بې بالښته مونږ په تیږه باندې سر کېدو وده شو تا له خوب به کله درشي بې بالښته صیب خو خپل بیګ خپل دفتر ته لاس کې نه وړي مونږ درېیم چت ته په لږو ولو خښته صیب خو خپل بیګ خپل دفتر ته لاس کې نه وړي مونږ درېیم چت ته په لږو ولو خښته په محبوب باندې سړی تودې شوې تېرې ته خو راغله خو بېهي راغلې ناوخته داسې ډېرې څو خبرې مې په زړه دي داسې ډېرې څو خبرې مې په زړه دي که بیان یې کړم نو څنګ به درته ښکاري هسې نه چې غریبۍ پورې مه خاندې هسې نه چې بیا مو لنډې راپسې کړې خو ارمان 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 د دې خبرې چې دیاړي غواړم نو ښکارم ماشوم که زه سوال کوم نو خلک راپورې خاندي د بدبختې ورځې سوچ مې بالغ شوي زه ماشوم یم خو احساس رانه لوی شوی د بدبختې ورځې سوچ مې بالغ شوی زه ماشوم یم خو احساس رانه لوی شوی بې له تا نه میسره په جهان نشته د روژې د ماښامي به درته سویم د ملا د خولې ځان راته قیامت شي چې د خلکو درستخان د توغام ډک وي او زما په درستخان صرف اوبه وي خلک دعا کوي او بیا زه ځان ته خیرې کوم که روژه څوک دې ته وایي نو قیامت دی اسرافیل له شپېلې ورکړه چې قیامت شي چې مې مور خر یو ماښام ته ویرو غوغا کوي واړه لوڼه درستخان ته مې ژړا کوي په دغه وخت کې اسرائیل آواز ورکړه چې مونږ بوځي د جنت خوږو میوله ډک نیرونه د شرابو او بوله تا خو ویلې دي چې خورې به در کومه خورې خمخې د کوس خېټه مې مړه که د اختر غونته ښایسته راته روژه که د اختر په ورځ به خو هم دغسې مرمه د اختر په ورځ به لوښي خرڅومه د اختر په ورځ به خو هم خیرات ټولومه اختر چاله دی او څله دی او څنګه د اختر په ورځ پیزار ته مې زړه کېږي د اختر په ورځ مې ښې کپړې خوښېږي لویه خدایه وړه خورکۍ لرمه د هغې خو هم خر اختر کې لوی ارمان وي چې ګوډې وي او بنګړې وي ماشومان وي ښې والې وي او نتکۍ وي او پیزوان وي د اختر دغه ورځ به کله راشي چې مندره ګرجا جومات رانه رضا شي چې خرڅه وي د دې خلکو دا زما شي وړه کور به په زانګو کې زانګومه د میلې نه به څیزونه خو هم راوړمه کاش که دغسې محبوبه خر ماښام وي روژه ماته یې درستخان ښه ډېر توغام وي د اختر نه به مې بیا کله ګیلې وي بیا یې نیسمه که سل کاله روژې تاسو ووایه که نه لکه تاسو تپوس ته وکړه که نه خوشحاله څه ده چې خیر زه په تا مین نه یم دا باسې ګپې په زړه باندې غمګین نه یم دا باسې ګپې او دا چا درته زما د حسن داسې تعریف کړی ای زه دومره حسین نه یم دا باسې ګپې او ما ویل خوږې خبرې د شاتو نه خوږې دي دی ویل دومره شیرین نه یم دا باسې ګپې او دا زه لیونې نه یم چې مانه لرې ګرځي د سرو مچو ګبین نه یم دا باسې ګپې او محبوب یم ماشوم یم په عشق کله پوهېږم زه خار ستا د جبین نه یم دا باسې ما او تا چې یو ځای کېږو نو دنیا ولې ورانېږي د یو بل لیدو سره مسا ولې ورانېږي او هغه چې شي راياده په خندا کې پړه شم ښه داسې ولې کېږي ښه خندا ولې ورانېږي هغه چې شي راياده په خندا کې په ژړا شم ښه داسې ولې کېږي ښه خندا ولې ورانېږي زما خو به دا ستا په سر کې ورانه شي جونګړه په ما د خیر د ورانه شي په تا ولې ورانېږي زما خو به دا ستا په سر کې ورانه شي جونګړه په ما د خیر د ورانه شي په تا ولې ورانېږي
حالاتو راله مخ داسې بدرنګ کو تپوس مه کوو د زړه دنیا مې تا پسې رسا ولې ورانېږي او مزغونه چې مې وتې د هغه راسې ولې محبوب پسې زما د زړه فضا ولې ورانېږي دا لوګون د کیمرې ته وګورئ ستا خبرې خو صفا صفا کنزل دي تقریرونه پیغامونه دي د بل دي او ګټه ستا ده نقصان ستا دی ته پوهېږې زمونږ ته دې به زمونږ خو منل دي ګټه ستا ده نقصان ستا دی ته پوهېږې زمونږ څه دي بس زمونږ خو منل دي او یا محبوبه زمونږ دا نوې جامې دي پیوندونه په کمیس پورې تړل دي یا محبوبه زمونږ دا نوې جامې دي پیوندونه په کمیس پورې تړل دي نو راته څه نه رایادېږي برګر هغه وای خیر دا خو دا اجازه ته چې ما سره خامخا څه پېښه کېږي زه خامخا په سلانجه وړمه زه په خوږو تودو سړو لیکمه هر څه چې لیکم رښتیا لیکمه زما خبره که دروغ وخته نو په بازار کې مې د خپې زوړه لیکي که دا رښتیا وه او رښتیا وخته نو بیا د خپل ګریوان کې سر ښکته کوې زما په ژوند باندې به ترس نه کوې زما ملګرو ته به بد نه وایې لکه زما چې ویو دوه ملګري دواړو پرایویټ سکول کې سبق ویلو زه سلکاري سکول ته به مور بوتلمه زموږ سکولونه مخامخ و سره خو دغه یو د تحصیلدار بچو او دغه بل د تانیدار بچو مونږ به اکثر نیمه چوټۍ کې د سکول درې واړه یو بل سره کېناستلو دوی به د سکول نه رابخر شو کله ځان له دوکان کې به برګر واغستو زه به د دواړو منځ کې وګېناستو ما به اکثر دغه سوچ کولو چې د کم د تحصیلدار بچی دی نو دا بچی خو د مالدار بچی دی دی خو د یو ځمکه د بل په نوم کې د یو نمبر په بل پسې وخجوي په موټو موټو رشوتونه اخلي څوک ورله پټې کمیشنې ورکوي دی چې برګر نه خورو نو څه به خورو او د دې بل پلار خو تاڼه په تاڼه د ملکانو په حجره کې ناست وي د خان پیسې د تاڼېدار پیسې وي که داسې نورو پیسې خو څوک ویشي دی پکې ځان له غټه برخه نیسي د سپۍ سل د ده 1500 وي ولې چې دا خو تاڼېدار دی که نه دی چې برګر نه خورو نو څه به خوري ښه زه برګر نه غواړم نه غواړم نه غواړم ملک کاکا وره ها وره خاندېږه زه برګر نه غواړم او د دې بل پلار خو تاڼه په تاڼه د ملکانو په حجره کې ناست وي د خان پیسې د تاڼېدار پیسې وي که داسې نورې پیسې خو هم څوک ویشي دی پکې ځان له غټه برخه نیسي د سپۍ سل د ده 1500 وي ولې چې دا خو تاڼېدار دی که نه دی چې برګر نه خوري نو څه به خوري ښه زه برګر نه غواړم نه غواړم نه غواړم ځکه بې پلاره یم نو یم دی که نه محبوب د لوږې مرم نو مرم دی که نه د ارمان نور کې ځان سېزم دی که نه که غریب یم نو بس یم دی که نه بس تاسې به راته یو دوه شعرونه رایادېږي چې دا څوک چې د بدلون بدلون نارې وخي سالاره خو همدا خلک زمونږ د پښتون خپې وخي سالاره دا څوک چې د بدلون بدلون نارې وخي سالاره خو همدا خلک زمونږ د پښتون خپې وخي سالاره دا څوک دی د باچا خان پښتانه دوه ټوکړې کو دا څوک دی چې په منځ کې موږ دی وخي سالاره دا څوک دی د باچا خان پښتانه دوه ټوټې کړو دا څوک دی چې دا څوک دی چې په منځ کې موږ دی وخي سالاره او نور څه ویم
هلکه دغه څه شو حاضر خان استاده څه وګورې درته نورو بس هغه ماشوم خو ډېر ښکلی دغه ووي ښه او الله دې ولا نور هم دې نه زیات دغه ورکړي ښه ماشوم دې زموږ ورسره ډېره مینه ده او الله دې ښه ده او باد ساتي صحیح ده ملک صاحب څه وایي بلاله تاسو پکې وې صحیح ده که نه پنځم کلاس کې دی ستړی شوې بس ستړی نه یم خو یو شعرونه رانه هېر شو بس خیر نور ضروري نه راځي بس نه نور به روټۍ نه پس نو ډېره مننه کوم ناظم صاحب د ستاسو الله دې کامیاب کا او چې دا پښتانه دې یو ځل بیا په دې حجره کې راټول کړو هغه حجره دې بیا راژوندی کړه زموږ لپاره د فخر د خوشحالۍ خبره ده مهرباني او مننه کومه د ملګرو هم زموږ دا پروګرام چې وکړو ډېره مننه ډېره مهرباني بیا به که خیر خیرت وي لکه راځې به ښه او انشاءالله انشاءالله تعالی هلکه ته څه وې څه وې ته صحیح ده که نه بس که هر څوک راځي بغزاده دانش صاحب به را روان پروګرام له به که خیر را خو اساس په وساطت باندې مونږ راولو ته ورته د مخکې نه ووایه وې راځې به وبه وایم ورته دانش صاحب ډېر خوږ انسان دی بله ورځ مې ورسره ناسته شوې وه بله ورځ مې ورسره ناسته شوې وه مشر دی سړی ته نه څه زده کړي او مننه کوم انشاءالله راځي به انشاءالله 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 څه وې جنید څه وې که نه ها منظر صاحب چاول تیار دي که نه بالکل تیار ها مکمل مالګه پکې وي کمه رانو خیر بلډ پریشر د خلکو زیات دی ها 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 صحیح استاد جی چاول تیار دي ها ریډي دي ها هغه بابو بس خو مالګه پکې کمه خیال کوه ها زه مرګرو صحیح ده ان شاء الله تعالی روټۍ خورو او بیا عباس اوس را انلاین شو په عباس بس مونږ پروګرام فینش کو اوس الګ درستخان خور کې دغه بلاله درستخان خور کا درستخان خور او دغه دا ان شاء الله تعالی کمنټونه کومه تخکاری نه تاسو کمنټونه کړی ډي سپي صاحب تاسو ډیره مننه کوم چې تاسو محبوب جان ماشوم مونږ پر راوسته او دا تاسو په وساطت باندې وشو صحیح ده صحیح ده ها السلام علیکم